بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدقت يا رب العالمين. دینا دلائل عقلیه شروع او دلائل عقلیه دا الله رب العزت په توحید باندې هغه کې بیانای نو هغه خبرې دی الله رب العزت فرمایي الم يروا آیا دین پوری ان جعلنا الليل یقینا ګرځول د موږ شپې لره لیسکنوا فيه لپاره دې چې آرام حاصل کی باندې بشپا کی آرام حاصل بشپم دا آرام دا پارا گردوله دا خلق گورینا والنهار مبصرا او رس روحانا رانا لدی معلومه دا شو په ځین کې آیاتونو کې راځي چې رس دا کار دا پارا دا کارونه معلومه پکې کا تک دو پکې کا او د شپې چې دغه آرام کا د شپې کار حرام نه دی او د ورځې دا دي چې به څوکان نه کې ناګناګار عموما د شپې چې کوم انسان خوب کوي د راحت زیات وي سکون ورته بدلی کوي او کوم د شپې خوب نه نو طریقې د خلاف شي طریقه دا وسنه ده چې کوم کار د فطرت خلاف شي هغه مخې بیا بدن هم نقصان ورکوي. ألم يروا آيات نقولي أنا جعلنا الليل جمن ګرځولي د شپې لره ليسكن دبارا دي چې د آرام حاصل کی بدی کې والنهار ورځ مبصرا رانا إن في ذلك يقينا بدی کې لآيات عبرتنا د دې کې نشانه د قدرت دی د قوم دبارا د قوم یؤمنون چې ایمان راوړي خبردار د شپې انسان کوشش کوي چې دې خوب کوي د شپې د ګیمونو دا یا یو سبل سندنه کوي او الله رب العزت دې توفیق ورکړي د ګرځېدي سره د سړي عبادت کې الله توفیق ورکړي. او معلومه اوس خبر داسې ده چې زموږ ټوله طریقه خرابه ده دلته هم خرابه ده بخاریو کې بیا د دین هم خرابه ده چې څومره غټه قاري ده هغې کې بیا ډېرې کیسه روانه ده د شپې ټول بازارونه ګورو د ورځې بیا چې دی تر 11 پورې دا کو د 11 باندې خو دې له کریانې مریانې دا پوره شي او د هغې نه پس چې دی بیا دا 11 نه مخکې به چې شریفبال کې یعنې موږ د صابون مابون لپاره وتو به م راوستم د هغې دوکان به چېرته کولو بند کراچۍ هغه ټوله شپه کاروبار کې د سارې بیا مونږ اوس ولاړه وه په هوا شي ویوم و بها ورځ باندې ینفخو چې بوک واخلي شي په سوري په شپېلې کې ففزع نو بس هیبت زده بشي من هغه څوک په السماوات کې په اسمانونو کې دي ومن او هغه څوک په الارض چې په ځمکه کې دي الا مگر من هغه څوک نه شاء الله چې الله رب العزت وغواړي چې الله رب العزت وغواړي نو بعضې کسان په هر چا باندې به چې کله لومړنۍ شپېلې شروع شي هیبت راشي څومره مخلوقات ژوند دي په چا باندې به هیبت نه وي نو بعضې وایي د دې نه مراد جبرایل امین علیه السلام دی میکایل علیه السلام دی اسرافیل علیه السلام دی او اسرائیل علیه السلام بعضې فرمایي د دې نه پیغمبران مراد دي او بعضې فرمایي د دې نه چې دې مراد د دې نه مراد چې دې بعضې فرمایي چې د دې نه عام داسې د فرشتي وغیره دغه کې مراد دي په دې باندې به څه هیبت نه راځي منظور چا کوي یا بعضې ته مستثنا کړي چې بلته الله خوښه ده په بعضو کسانو باندې نازل کېدی شي په بعضو باندې د دې هیبت راشي شپېلې چې ده اسرافیل علیه السلام د سل ده
او ملای را ټیټه کړې ده او یو وګې د الله رب العزت د حکم طرف ته اړولې ده چې کله به د الله د جانبه حکم راځي نو زه به شپېلې وکړم او د شپېلې اواز به د هر بنده ته برابر سره بدل شي دا به پکې نه چې یو د کمزوري یو د تیز یو څه لیکلي شوي احادیثو کې راځي بلکې حدیثو کې راغلي دي وایي په داسې ورځ به وي داسې ساعت به وي چې هره حامله هغه به خپل بچي وغورځوي خپل بچي به وغورځوي او یو زنانه یا سړی دی به د ټوکمار په دوکان باندې وي هغه ته به هغه ورته داسې هغه کپړه خوره کړي خو د هغه به دا طاقت نه وي دومره به همت وي چې دا کپړه واپس راغونډه کړي بیا به شي یو زنانه یا سړی هغه به دا طاقت وي په هغه حالت کې به پاتې شي چې د هغه دا پې پوره کړي یا موجود شي یو سړي به چې دی یا ښځه زنانه هغه به خولې ته نوړی ورنږدې کوي او دې کې به شپېلې شروع شي تر دې به دا طاقت نه وي چې دا شپېلې چې دی دا روډۍ چې دی دا د خولې دی او چا به روډۍ په دې مرۍ کې وي خو دا طاقت به یې نه د شپېلې به دومره هیبت وي چې د مرۍ نه دا نوړی تېری کړي دومره هیبت او قیامت چې راځي حدیث کې دي وایي دا به په اشرارو باندې راځي په خرابو خلکو باندې راځي قیامت انسانانو کې چې موجود وي لکه تر کومې چې په ځمکه باندې الله الله ویل نو تر هغې به قیامت نه راځي ویوم په هغه ورځ باندې ينفخ چې وغلی شي نو دوه شپېلې به والي کړي عبدالقادر رایپوري رحمت الله علیه فرمایي څلور خو د جمهورو رای دا ده چې نه دوه شپېلې به والي کېږي او دا ټول انسانان دا نشي ختم شي او دویمه شپېلې به بیا د راپاڅولو لپاره دویمه شپېلې به د هغې لپاره شي چې کله شپېلې ووالي شي نو داسې به اسرافیل علیه السلام به بیا وفات کېږي جبرائیل امین علیه السلام به بیا وفات کېږي دا ټول به بیا اخره کې به اسرائیل علیه السلام ته الله وایي چې څوک پاتې شوي صرف یو ته پاتې شوي او ته پاتې شوي هغه به هم وفات شي یو د الله ذات به پاتې شي کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام یو څوک به پاتې شي الله ويوم بها ورضوان ينفخ چې وغلی شي په سور پکې شپېلۍ کې ففزع نو هیبت زده به شي من هغه څوک په السماوات چې په اسمانونو کې دي ومن او هغه څوک په الارض چې په ځمکه کې دي الا مگر من هغه څوک نه شاء الله چې الله وغواړي وكل آتوه هر یو د دې نه راضي الله رب العزت داخلين عاجزه ټول الله عاجز بندگان دي کو پرشتي راځي کو پیغمبران راځي تاسو راځي الله تبع عاجز راځي عاجزه سره وترى الجبال وتبين غرون لنا تحسبها چې تبګمان کوي په دې باندې جامدتن چې پرځه ولاړ دي کلکي وهي تمر حالات چې دا بزي مر السحاب پشان د وریځي صنع الله دا کاریګری دا الله رب العزت تا کاریګری دا هغه ذات هغه الله اتقن كل شيء چې مضبوطوالي ورکړي دی هدي او سیستا انه یقینا الله تعالی خبير خبردار دی بما په هغه سبا دي تفعلون چې تاسو یې کوي قیامت د نږدې اندرستو درشمه بارکه ولاشیا چې پدشت الله رب العزت فرمایي دا ورونه بوالو زو رشتہ بدا سي وزي لکه دا څنګه چې دا موسیو سبل سره دا څه بشي یا دلته کې بیا د وریان سره مثال ورکړي ان شاء الله رب العزت فرمایي وترى الجبال تحسبها جامدة توبة يكونوا ګمان کې چې دا هو وي کلک دي ها ولار دي په ځای باندې وهي تمر مر السحاب خدا به داسې روانې دا څنګه چې وریان روان دي دا ولې انسان په دې ګمان کوي چې وایي دا کلک دي په ځای دي ځکه چې درون شي غټ شي چې څومره جسم زیات وي نو هغه چې رفتار کوي انسان د داسې ډېره پته نه لګي یا په مزه باندې رفتار یو مثال دا شی وګای بعضو ځایونو کې د تیزو سره مخ کړی شوی دی ختم نشي
دا کله څنګه الله ته الله خو خلک صنع الله اتقن كل شيء دا کاریګری ده د الله رب العزت جوړښت د الله رب العزت دی چې مضبوط کړی دی هر یو څه انه یقینا الله تعالی خبير خبردار ما به هغه څه باندې تفعلون چې تاسو کوي من هغه څوک چې راته کوي بالحسنات فتوحید سره فلهون بدل بار خير منها وربدبوي ددغي وهم من فزع او دبد يري يوم عند تغورز آمنون فآمن بي دبد تغورز يري فآمن بي من جاء غسوك چراتهوگی بالحسنتی بنیگے سارا فلهون بسور بگیشد لرا خير ور منها ددغنا فوجن داغینا بزیاد والله يضاعف لمن يشاء وهم في فزع وهم من فزع ودبد يري يومئذ تغورز آمنون فآمن بي قیامت ورسې وکړه کما یروي چې یو کس نیک عمل وي نو په دې باندې بدغه یرا نوی الله دې دې نو ساتي ومن جاء اچاچراتا کو بالسيئه فشرك سرا فقبت وجوههم نولټا بوا لوړې بوا چول شي په نار پور کی الټا بوا گزار کی شي پور کی رفتار بم چې قیامت په ورځ جهنم طرف تراوستي شي نو په پددا په الټا په سر باندې ولوان رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي تاسو کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وسنګ کړی په سر وسنګ کړی د حدیث مفهوم بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي کوم رب چې خپل د طاقت ورکړي چې باغې دې بندو ګرځي نو دا رب چې دې سر لرا دې مخلم دا طاقت ورکوي شي په دې بندا وګرځي انسان دی الله رب العزت خو کې طاقت نه دی چې روغ رمټ انسان دې په ټیک ټاک کې نشي ګرځي دا خدای الله خو د دې وجه الله سره خپل معاملات سم کا الله سره کیسه سم کا چې الله دې ټول کارونه سم کړي او که الله سره دې کیسه روانه وا نو بیا کته عزت غواړي عزت بده نه بیا که د معاملات سمول غواړي سمول بده نه بیا که چن سکون آرام غواړي نه وي بیا بزوی ته ځان ته راځي چې هغه وستانه لري تختی دارو د دوی ترمنځ په فاصله وي درونو ترمنځ په فاصله وي د خپل د قانون ترمنځ په فاصله وي څومره خلک دي تاسو کې په باندې راشي چې زمان زوی زما خبره نه کوي تاسو کې په باندې کسان داسي وي زوی به ورته یو نیمه الله دوه ساتي دا څه ممکن نه ده ډیره او بیا باندې حال داسې واقعیت د دې کړي نه راځي چې زوی نو یې لګا په تاسو راځي پلان ته خبره وره پلان ته دا ورولې چې الله سره د معاملې سم نه نو بیا به د چین سکون آرام نه ملاويږي او کله بستا د آرام خرابېږي د خپل خزې د لاسه کله بستا آرام خرابېږي د خپل بچي د لاسه کله بستا آرام خرابېږي د چا د لاسه د کور د یو فرد د لاسه چې دا ته د ټولو نه خوب وي دا ورته د ټولو نه زیات احسانات کړي د هغه به تا ته راتاوېږي ستا خلاف کوي او کله ناکله امتحانونه وي سړی خو نیک وي سم وي بزرګ وي او بچي ورته راټول شي هغه امتحانات وي بعضې څیزونه خو بعضې څیزونه چې دي هغه عمل د لارې باندې الله یې د دې کې توفیق راکړي نو ځان هم دین ته رانږدې کوئ د خپل بچیان خپل کشران دا دین ته رانږدې کړي قرآن ته رانږدې کړي هر څه پې کوه د دین تعلیم پې کوه دنیایي تعلیم یو څه بل څه پې کوه خو د دین نه لرې مه ساته ته به هم جاړې دین به بیا جاړې سبا به درپسې خیرې او خدای یقین وکړه دا ځینې خبرې د کولو دی خو دا زما د خپلو لیدلو د خپلو په مخامخ یې ماته ویلي دي خپل پلار ته یې خیرې کړي دي خپل اقدارانو ته خیرې کړي په خدای قبر کې پراتې دا ولې هغې ته مال یې ورته وړي هر څیز یې ورته وړي خو خیرې ورته کوي هر څیز یې ورته وړي ته به اریان دریان چې خدای دې خو بس دا ستا چې څومره دي د دې خو چې زما 10 فیصد هم نه زه به باچا برابر کړم چې دې شي ګاډی مې کړو ځان سره خو خیرې دې کارانو دوی دین ته رانږدې لور دین ته رانږدې ښځې باندې دین زده کړې مونځ دې تپوس وکړي یو څه ورنه بیا به جاړې او
کوم کور کې چې د سحر مون نه د کور ون نه آرام پکې نشته که په دوربین کې کور د یو بل نن نه کال پس به د یو بل نه خلاف کېږي کال نه دوه کاله پس به خلاف کېږي په کوم کور کې دین نه دغه کور به نړېږي نن نه کال پس دا یو جمع دومره نحوست چې جمع سړی نه کړي دا خبره چې د جمع سړی پابندي نه کړي د هغې دومره نحوست چې په کور کې اتفاق نه پاتې کېږي کم کور کې د جمع اهتمام نه کېږي سړي د جمع اهتمام نه کوي نو دغه کور کې اتفاق نه پاتې کېږي نو بیا چې سړی د سره کوي نه یو الله دې معلوم کړي ومن جاء غچا چراتا گو بالسیئاتی فبدے سرا فقبت وجوههم فی النار بس الٹا بوروا چولیش جہنم تا زکا بولتا چولیش جہنم دا بہودرش قیامت کے باری وشی مثال پیش کی کہ بھئی دا دیدہ عقل دا دی الٹا استعمال کی اللہ میری قصر وحل تجزاونا ورد بہویلی شی سبت دپٹا مانا پراتا ورد بہویلی شی چی بدلنش در کولی تاسو دا الا مگر ما دا آغاس کنتم تعملون چی تاسو کم عمل کردی چی کم عملن کردی داگے بدل در تملاوی کی انما اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چی عدد اعلان ہوا یا انما یکنن پا خبر دادا امرتو چی حکم پریشوی دماغا ان اعبد چیز بندگیو کما رب دا رب حاضر البلدنی دلی حالی اللذی دا رب حرمها چی عزت ورکڑی دی حرم مکی لرا ولہو کل شیئن او دی حرم دا پارا دی ہر یوزید وَأُمِرْتُ حُكُمْ لِشَوِ دِمَاتا أَنْ أَكُونَ جِزَوْ غَرْزًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ دا مسلمانانونا مخبر دارا موتا تم دا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا موستا پیغمبر دی من دالی دا خور تم دا رسول اگی چرا تسوئی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحابو دا یہ صحابو دا حدیث مفہوم بیانم ترہالی با کامیاب نشے ترہالی با جنتیان نشے ترسو پوری چی ما در تا دا کم سیز و حکم نہیں کرو تاسو حق سیز کو نکے او دا کمونا میں منع کری نہیں تاسو دا آگینا منع نشے تاسو با کامیاب نشے بیا ورطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دا انسان چیزی دو تا با مرگ حل رازی چی دی خبل رزق چی دی دا بورکی دی تستحکل الرزق چی خبل رزق دا بورکی نو انا بدا دا مرگ رازی مطلب داره که یو کن دا دنیا دا بارا زما احکامات شاعتا ورزی زما راوڑو پیشوی شریعت شاعتا ورزی نو دا خبر دیوری چی بنده با حل ملکی گی چی دی خبل رزق بورکی دا رزق نمک دی دا مرگ نشن اللہ ہوئی ورطا ہوا ہے چی دا دی حالی عزت دا با ہر مسلمان بانے واجب دی با دے کی اسلوب دا ہر مسلمان حق دی دا دی دا پارتک دا ہر مسلمان حق دی خواہا با ہر طریقی سروی با ہر طریقی سران دا ہی دا پارا سبازی سیزون ضروری چونکہ دا غزے امن ساتر دی دا غزے چلی اس پا لغا بانے خلق تنگول دا خدے دا پورا خلق منکول دا چیز دا سید او قرآن کی راضی لیشہدو منافع لہو حجو کے دے دا پارا چی منفعت کرتا ملوشی تو دا دنیا کاروبار با پٹا با ولاڑی خرابی دی با ترسو چی حج نہیں روا دا حج کی سر روانے چی دا مرکز دا دنیا مرکز دا صرف دا عالت اسلام مرکز نلی چی دا دا دے کی سر روانے نو ہر دے کی با بیارانی بھی سر کنی با لیشہدو منافع لہو دا بارا حاضر چی منافع دا حاضر شد دی لپا دا دین خو اسم لار سلماگانی دی چی دی باقی که دی بزرگونو خلق ناستی رست رد دی زیادی دی او خاقون پا اکز مکان آغا مقدس از مکان چی قرآن پر نازل شوی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی قبل دیتی رست رد دی باقی سلمان زیادی کی مقابندی دی صرف و حاجبانی اللہ دی مقابل کشی هذا زمون غامل اعمالكم وامالكم حرمها چه حرام کو عزت ورکړي د غهاری لرا ولو كل شيء دلیل بار لري هر و امرت او
حکم کړی شوی دی ما ته چې زه شم د مسلمانانو نه بلل وان اتلو القرآن او چې زه ولولم قرآن لره نو موږ دا لولو الحمدلله ټول د خدای شکر ادا کړي الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته وایا چې ما ته دا حکم شوی چې زه ولولم قرآن عظیم الشان نو موږ وایو الحمدلله موږ ورته ناس یو الله دې نورم توفیق راکړي الله دې راته دا توفیق راکړي چې خپل کشر وړاندې خپل چې دې ورور وړاندې کو خپل ملګری دې قرآن ته راوړي او خپل هم دې الله استقامت راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غالبا د بخاری یا د مسلم شریف حدیث دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې بهترین او غوره بنده هغه دی چې هغه قرآن زده کړي او بیا یې بل ته ښایي نو که یو کس یې زده کوي هغه هم غوره دی او که یو کس یې بل ته ښایي هغه هم غوره دی نه دواړه پکې راغلي الله دې راته توفیق راکړي وان اتلو القرآن او چې زولم قرآن لرا فمن اهتدى فساچا هدایت حاصل کو فانما يهتدي لنفسه بس یقینا د هدایت حاصل کو د پاره د پایدې د خپل ځان چې تا ته په سم شو نو خپل پیدا دی شو ستا بچي په سم شو کور دې جنت شو دنیا کې بم دل هغه چې کوم نو کوي باندې پیسې ګټي او بس ګټو نه لږه بچا سو نه لږه په کورونو نه لږه په شیشې نه لږه تا له ورته لاس کې بدل او کدا په دین برابر نه کو باټه نوکری بول لور کی سبب دې تانګي یو بل سبب اختلاف دي تاسو چې موږ خو یو ځان نه تانګي دونه پیسې خو زه کور ورکوم نه پای کې تاسو کار نه کی وای دا خبره راځي ومن ضل وهغه څوک چې بیلار شو فقل ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انما یقینا خبر دادا انا زیم من المنذرین دویر ورکون گنا من المنذرین دویر زو ویر ورکو زو خلقو ته بعید دې جهنم نزان بچي د دنیا په معاملاتو کې دین راولې چې دنیا مسام شي او چې نه راولې نو به زه صرف ویره درکو زم د لاس نه دي سم چې د جهنم نه راځي کو جنت ته داخل نه زما صرف ویره ورکو اخر کې نه جوړ د خبره دلائل عقلیه سره د الله توحید بیان شو مصدقی خبر الله وای اصل معنا مغز هغه دی وقل ورتوا اے پیغمبر خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمدلله ټول تصرفات یا حاسب لله اس الله رب العزت درا ټول تعریفونو حمدونه دا ثابت دي اس الله لرا سيريكم زرد چې وغایتا ذات آیات خپل آیاتونه بل نه د قدرت وتعریفونه ان واستاسو په جنې حقیقتا وما ربك ونذر ابستان غافلنا خبر عما دهغه سنتعملون چې تاسو کوي چې کوم کارونه کوي رب العزت دغه نه خبره نه دی الله رب العزت استقامت په شریعت باندې